بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم په انسان نرینا زنانا خوش کرنو جوان کې ایوه بلا غاټه بیماری اغا فیشن پرستی ده د نوجوان په زندګۍ کې ټولو نه بعد عادت یو بل دغه ده څنګه فیشن پرستی ده او دا زیاتیږي او دې طرف ته توجه او رجحان پیدا ده او دا د مودي معاشري دی په ډیره د نقصان ول خبره اسلامی طور او طریقې پرېږدول نوري طریقې اخپس تلل دا خپل خپل تبرګي باندې ویل دي فیشن دا د انګریزي لفظ دا چې دې معنا دا زون جوړول صورت جوړول رسم او رواج او پرستی لفظ عام دا خدا پرست بت پرست آتش پرست وغیرہ وغیرہ پرست بندگی ته ویل شي یعنی څوک چې خدا پرست وي هغه د بندا دی خوده بت پرست بندا دی بوت آتش پرست بندا دی وورو اندانو منا فیشن پرست یعنی بندا دی فیشن زکه ته دغه خلکو دغه فیشن طرف ته دوره توجه ور کړی دا سګویا کې خدای خې نه غني خو اخ طرف ته دوره توجه ده چې قسم ته بندگی شروع کړی دا او یقینا نن سبا په دې دور کې موږ سګورو چې نو جوانون سبای پر چګیدلو سره هغه خدای خبر ده لاس بجې رچک شوی ولس ایوی بجې بیر چګیدلو سره لمبیدل صابون تیل میک اپ فیر اینڈ لولی کریمونه او شیو کول دا ټول او به کپڑے چول غرض دا ایچو نه پټنه ده هر سړی د زوند سړی وړي چې فیشن څنګه موږ تاسو کوو او په څه طریقې دي کوو هغه ایچو نه پټنه ده خدا خبره یو ستل بګور دي چې صحیح او د کامل مسلمان شون دغه ده څنګه خپل ژوندۍ او د ژوندۍ معیار دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت مطابق تشکیلوي ژوندۍ کې چا کومه ملاویلی نوي چې ګدل نستای او څملستل ربي درېدل خوړل سکل پټېدل رمنډېدل غرض دا ده چې ظاهري وزکت نه ونی سي لباس صفه ستره پوری دا ټولو کې بدعت دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو خیال ساتي او دا مطابق پر کول دا لازم دي دینه بغیر یو مسلمان هم صحیح مسلمان نشي کېدلا او په دې کې ته شاګ نشته ته فیشن مکمل دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف وي او بعضی فیشن خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو مقابله کې بالکل لا شایوي او بعضی فیشن خو ډېر سخت مکروه هم ده او بعضی فیشن مطلقاً حرام ده اوس کې مو پوزیشن یو څو خبرې څنګه مو اهمي خبرې رټولې کړې دي او بیانوي ګیره پرېږدول دا اهم سنت ته او د اسلام نشانی ده خنن سبو خلک ګیری کلول پوزیشن غني کلین شیو کول دا پوزیشن غني او دا حرام دي او دا یو څه د بګور دي چې ګیره یو موټه پرېږدول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي او یو موټینا ګیره کمول دا فیشن ده چوک فرنچ کټوتی چوک چاینی کټوتی چوک دا بالکل شونډي سره لوندي وخت پرې دی چوک په ځنی باندې لاندې نریلی کیره پرې دی چوک په صابي باندې نریلی کیره پرې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت بوري غب شروع ده او ټوکی او دا حرام دي پوزیشن حرام ده بریتونه وړکول دا سنت دي او غاړ بریتونه پلن بریتونه اوګد بریتونه دا فیشن ده ته دا مکروه دي او سنتونه خلاف ده سار پټول خيلي سره یا پګړې سره دا سنت دي او رمن سار ګرځیدل پیچه کې پرېږدول دا پوزیشن ده او دا مکروه ده خنګارو پوری
پردوګه پینټ لانګ غرض کوم شایم لوندي چول شي خنګرو پرې کېړه کول دا سنت دي خنګرو نه لوندي کول دا پوزیشن دا اور دا حرام دي ګناه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې خیلی شي ویخته پرېګ دول دا سنت دي څنګه بالکل دی غونو پېسکای سره کاټ کې څړي مو ته سوته یو یلا غند یغه لوندي اور میګه پرې دا سنت دي دین علاوه بالکل ستر ویخته ته زړنو دی دا سنت خلاف اپوزیشن دا او چوک فوجي کټ کوي او نن سبا خو د خلک فلمونه ګوري داسې شون وروتلو څا ویختو کې وي ویخته کلاک شي اور و دريږي څوره انسانو سره باندې لګي دوی څنګه زه خوان کوم خو دې ته پاتې نه لګي خلکو پر خندای کوي ویلي صدا د سنتو خلاف ده مدا ویختو کې د سیسه ولګي ولا موده ولا کا پاتې وي خدای خلک ورکی لګي اور اکثر ویختو کلاک شي و دريږي او چوکو دا کلمونو سره ویختو بالکل گنج کی او چوک بالکل چړتا گنج کی او چوک پوسنه جمپ کی دی جم څکوم ویخته پټ کی هغه پری دی نور اټول کال کی دا د سنتو خلاف اپوزیشن دا خدا ټیک کور نه دا دین پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کړیا خذو د پاره پردا اور بکرا استعمالول مخ پټول دا سنت دی بلکې فرض دا څه خذب به پردګی نه کوي بار به بزرونو ته سکولونو ته کلیجونو ته نور کورونو ته نسی خنن سبو پړونه یا اول هغه خځې څنګه ټیکریا نه بسري به سکومي بسري په ولو باندې راتو کړي او به سکومي چی مخونه رمنډوي او به بازي چی مخونه پټوي سترګي رمنډوي دا اټولي دا پوزیشن دا او دینه قرآن کې من رغلی او دا حرام دي دارمنه او دا پوزیشن دا به پردګي دا حرام ده غیر محرم نه پردا کول فرض دي چې هغه ورکی قرآن شریف صفو حکم کړی دا لیکن غیر محرم په مخ کې بے پردی بلا جج کردلل او بے پردی ازاده سره خبره اترې کول دا نن سبا پوزیشن ګڼل شي ترځوي تروشي نن سبا ول جلکه په ملي باندې ټاپای کی څنګه ترځیا څنګه تروزیا اوسره کینی غب شپه لګي دا حرام دي دی وړ کو غیر محرم جلکایو طرف ته قتل او د جلکایو وړ کو غیر محرم طرف ته قتل دا سخته ګناه ده لیکن افسوس ده چې دا پوزیشن ده نن سبا موبایل وروتلی فیسبوک وروتلی واتس اپ وروتلی یو بل ته فوټوونس ول ویډیو کال کول بالکل غب شروع شولو او دا پوزیشن ګڼل شي اندا واجه د سنن سبو به ودونه وکي به میړو د خځ خپل منځ کې اډور مخې به څه ود کې دالو خځ یو خوند په منځ کې بډور وسره د بڅنګ وی چې شبکیږي څنګه بکیږي اوس اوالنا په دغه شون باندې کتل لیدل شي د ویرې تیر شي به په درې مې به تاسو موډر تنګواما بل تاسو مو تنګواما زدا کوم زه هغه کوم به لنجي جګړې به مور پلور خفا خفګون به تختونه تویزونه به لجونه ډاکټرې بس به دا مستلیو کی جوړی شي ویلي سنت خلاف کور دا فیشن دا کنه فیشن خو بس به فیشن خو به نقصان جوړی کنه ورکو د جلکایو خپل مانس کی غیر محرم او اختلاط کول ساخته ګونو ده او نن سبا کلیجونو یونیورسيټی ته هغه ته استول څنګه کی مخلوط تعلیم دا پوزیشن ګڼل شي خاصو دې پاره نګریزی لګول سنت دي هغه څه د نکو مسله سره لګي دا پوزیشن دا او د دې پوزیشن نقصان دا غاڅ او داسو سره نه کیږي او داس نه کیږي الموز نه کیږي او څوره پرې څه دا پینټ پالیش وی دا نری کول پکور دي ورنه بیا او داس نه کیږي او څو داس نه کیږي بیا الموز نه کیږي خیلو سره خوراک کول سنت دي لیکن نن سبا په کینلوز باندې خوراک کول پوزیشن جوړ ده دا ډیره سخته ګونو ده تاسو یې ټول ګوره چې نه پټي خبرې نه دي په نوسی باندې ټیکاله خوړل سنت دي خو نن سبا په ویلوړ باندې خوراک کول پوزیشن جوړ ده خزو دې پاره باریک لباس نارای لباس چول حرام دي نن سبا پوزیشن جوړ ده نری کپڑے و چې نن بدنو کې کتل شي دا پوزیشن جوړ ده خلګي ز پوزیشن ده او خزو دې پاره په خپل ویختو کې مصنوعي ویخت لګول دا حرام دي او نن سبا دا پوزیشن جوړ ده خزي نور پر دې ویختو ولګي یو سره ټکرای پسرول خزو دې پاره دا ستر دغه دې لپاره فرض ده لیکن فیشن پرس کورونو کې جلکه ټکرای په خپل اور میګ باندې راتو کې یا په وولي باندې وچی یا ځنه کې بالکل ساره پسریان
او نن سبا غزنه غزي کې بخيري په سری ته خپل غوړې شنو پټ نه دي دا پوزیشن دا او سخت حرام دا او باعث نقصان هم دا دینه به فتنی جوړیږي سینما قتل یعنی فلم ټي وي ډیشنټینا موبایلو کې دا غشون قتل دا حرام دي او نن سبا پوزیشن جوړ دی مو موبایل کې دا غشون دي دوره میموري کارت ډاک ته دا ټول قانون ډاک ته فخراور باندې کو ناخون یعنی نکونه کټکول او دغه نستر ول د سنت دي خنن سبو غاړ اوګدو نکونه پرېګدول د پوزیشن دا صدا د زنورو سره مشابهت تا او افسوس سنن فیشن مودي زنورو په صفونو کې ودرولو خبرو اترنا مخکی اول السلام علیکم او بل تا وعلیکم السلام یل سنت دي او د اسلامي شعائر دي اسلامي نشانی دي خنن سبا افسوس خبره هالو هاي موبایل باندې مو تاسو کنه هالو هاي دا یو پوزیشن او فیشن جوړ شو دا بچای ته سکول ته سي مدرسې ته سي هغه ته السلام علیکم او بچی ته وعلیکم السلام یل سنت دي افسوس خبره دا غدا سنن مو بچی سکولونو ته ستو مودي ته ټاټا بای بای دا پوزیشن دا سبئی وختي رچګیدل سبئی المنجام سره کول هر مسلمان دی پر ضروری اور فرض دا لیکن نن سبا پوزیشن دا غدا ته بشتری باندې اوره پوری پروت وي سبئی اته ان بجی شوي نوي دا پوزیشن جوړ دا سبئی خوب نه بدردل مخلصونه وینزل دا سنتي خ پوزیشن دا نواخره چکشا او په مغیس خو خلی باندې چای وس کا بیا غنبات پوزیشن دی پره لګیا شه دغه شنو به څه خواندوي دا ټول ګندګي او غلظت تا دینی کتابونو مطالعه کول څه ته دی الله تعالی احکاماتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتونه خبر وي دا ضروری ده لیکن پوزیشن دا غتنولی فلمی رسالی جنسی میگزین او نور کتابونه د کینوسی اوټ اف ډیټ څنګه ته لشي دا خلک مطالعه کوي خلیا بزور کی څه دا یو پوزیشن ده مودار ډایجسټي دوره طریق ولا اټول ولیوم مو پړو کړلې پوزیشن غني څوته څو قرآن یاره قرآن خمنه ده سنت دا غدا څه په نوسی باندې امتیازي وګه خ پوزیشن او پینټ بدلون مو مجبور کړی دي خرو او د سپایو غندې په ویلوړي باندې متیازي کو به ادبي په دغه الفاظ سره موف د مو مشرون الفاظ دي زون نه شراب سکل حرام دي خنن سبو افسوس داغه شراب سکل پوزیشن جوړ شو دا او تو څه پردانه شکای موږ څه کله ګینو په شراب بوتل هر قسم ته شراب امریکای ولا جرمني ولا روس ولا د زمونږ کوم دي ټیمانه دي افسوس قرآن او حدیث مطالعه کول په دې کې خپل واخل غول څوره لوی فضیلت او د عظمت ول عمل ده لیکن پوزیشن دغه څه موسیقي کې غانو بجانو کې خپل وخت رول په دیرو کې د غړیدون کې ناچ ول خزیر وصل د ننسبو پوزیشن ده دین نقصان هم ده او د دنیا هم سره نقصان ده څه پیسې ورکی خرج کیږي تماکو چول سیګریټ څکول دا یو لغو عمل ده مکروه ده پوزیشن دغه ده سنن سبو سیګریټ څکل څکای د بینا اول به هغه ډبای تر خلیص ګولډ لیف څکای یا نو څکم قیمتي وي دا ګولډ لیف نه مامو څکا سره څنګه زمانه کې څکم ټیم کې د مو مخکې مشرونو څکول نه ټیم ګولډ لیف ولا علم سوس کې ار یو وی نه هغه څه اول ډبای رو بس پوزیشن دی پر څه خلک وي چې قیمتي سیګریټ څکای بیا سره وغلی بیا پوزیشن سره خلیته په سټایل باندې ولي او بیا لیټر سره سټایل سره ولګي بیا کښونه سټایل سره وای نه دا یو پوزیشن ده نر سړی دی پر سنا چول حرام دی خلک نن سبو پوزیشن دغه څه په وده کې کوم سړی کوم سړی وده وی هغه ته د سنی ولا ګوتی ورچول شي او خلک پوزیشن غني او دا پاتې لګي چې دې سړی وده شو دا نر سړی دی پر سنا چول حرام دی خافسوس نن سبو پوزیشن دغه نر سړی سنا چوي مور پلور اطاعت کول مور پلور خبره منل فرض دی لیکن پوزیشن دا غیا چې د مور پلور د مرزه خلاف کور کول اوغه توبول اوغه بیوقوف غنل نن سبا د ماډرن زمانہ دا پوزیشن جوړ دا دای چې نه پټي خبرې نه دي دا مو سوچ کړه دا سوچ نه بعد زده خبرې کوم
وړکو او د جلکایو بیل بیل تعلیم حاصلول دا ضروری دي، لیکن پوزیشن دغه څه وړکی او جلکې په یو ځمنی تعلیم کوي سدي ته مخلوط تعلیم یې لشي او د دې انتهایی نقصانات دي او مهلک اثرات دي معاشري باندې دا لګي مرتب کیږي او معاشري ته نقصان راسي. فټو بسل دا حرام دي او فټو جوړول دا حرام دي چې سخت مجبوری نه وي، لیکن پوزیشن دغه سنن سبب ودونو کې یا مختلف تقریبونو کې په کلیجونو کې په سکولونو کې یا په نورو ځایونو کې فوټو بسل خلک پوزیشن غني. کورونو کې فوټوون کې ډول یا په دیوالونو باندې فوټوون لګول حدیثونو کې دینه من رغلی او دا ګونو ده او دی کور ته د رحمت فرشتي نه دخیليږي سپکوم کور کې سپای او تصویری، لیکن پوزیشن دا غیا څه ډرایینګ روم ته اور شوی دی هغه کې فوټوون هغه کې د زناورو او د انسانونو تصویرونه هغه کې پینټینګ کړي دي او دا ډیره سخته ګناه ده. خدا پوزیشن جوړ ده. صحابه کرامو او د صحابياتو تقلید کول سنت دي، ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم انده تبیدری د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تبیدری کوي هغه کوم عمل کړي کوي دا د سره کې نبی رسول تبیدری وکړه. خلیګن افسوس داغه د فلمي اکټرونو اداکاراو او د اداکارونو فیشن مطابق نه خپل هولیا جوړول شي. هغه کوم ټټ لباس شولې نرینه او زنانه او مغای مولا زنانه چي نرینه چي هغه کوم نه وخت پرې کوي اندانم نه مو زنانه پرې کوي هغه کوم نه لباس کوي د خېټې رمنډي د پتنونو رمنډ دا نیم شړ چول او د نیم پتلون چول د نن عمومي توګه ته سګورې مسلمانانو پټي خبرې نه دي. سبای وختیر چې کېدل جامع سره موز کول قرآن پاک تلاوت کول څوره لوی د فضیلت خبره، بیغه ترجمه سره پړول بیغه تفسیر کول څوره قدر عظیم او نورانی عمل لا، لیکن پوزیشن دغه سبای خوب نه چک شي اول اخبار سره تلش کوي اخبار ګوري یک اخبار نوی نن سبا هر څه سره موبایل ډیټا کولو کی بیا ایر وای په لګي جی نیوز په لګي یا نور څه طریقې سره خبرونه معلومیږي ولا ولم په طریقې سره ګوري دا یو پوزیشن جوړ ده. روزانه اخبار مطالعه کول، مسواک کول دا یو پسندیده عمل ده، سنت عمل ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواهشم دا غو چې مو هر امتی ته مسواک کوي گویا مسواک کول سنت دي، لیکن پوزیشن دا غیا چې د مسواک پر خلک ټوکی کوي او ټوت پیسټ او ټوت برش استعماليږي. مو مخکې دا خبر کړی چې دا من نه ده خدای یو پوزیشن جوړ ده. سنت سره نه ده کی اگر چې غوونه بو سره صفو شي وختي تور بني خو سنت ادا نشو، مسواک سره غوونه هم صفه کی او سنت هم ادا شول. خپل خزي بچي ته دینی تعلیم ورکول او دینی مطابق تربیت کول ضروری خبره ده او دا فرض دي چې هر مسلمان به د خپل بچي د خزي فکر ستي. خو پوزیشن دا خپل خزه خپل بچي زون سره سینمې ته بیاي ټي وي فلم ور باندې ګوري دا پوزیشن جوړ ده. بهایي بداخلاقی مور پلور مشرونو په مخ کې استادونو به قدرې او بے عزتی عام شو دا دغه شونو دی واجنه مو ته بالکل احساس هم نه ده دا څه واجنه صدا پوزیشن ده. نور خبرې مشته دي کلیپ وګديږي. الله تعالی د مو ته په خبرو باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. امين برحمتک یا ارحم الراحمین.